اوچت کړه لکه چا ودرې لاس اوچت کا په فضل له خدای هغه مرګري چې د ودونو عمر برابر دی او د ناوې لا مخوکه نه لیدل نو چې هغه عادل ته وګوري والله په ځان به راکېږي سکول ته ځې او سویم کلاس کې دویم کې ښه ماشاءالله هلې واده ته او والله دا وخت به ډېره لکه صدریاب ته ودانګي وي عادل له وادو کوم داسې ګرځو سورز مخکې یوسف جان صاحب دغه یو انټرویو کړی ده د دغه ماشوم نه د چا چې واده دی او په دومره کم عمرۍ کې چې د هغه زیات نه زیات 14 کاله عمر دی په دغه کې دغه د دې چې کوم والدین دي دوی چې کوم مشران دي هغه دغه ماشوم له واده وکړو زما په پوینټ اف ویو سره یعنی زما په سوچ سره دغه ماشوم له په دې ټایم کې واده نو کول پکار ځکه چې دا په دې ټایم کې نه پوهېږي په دومره ټایم کې په دومره کم عمرۍ کې په دومره ماشومتوب کې په ده باندې یو غټه ذمهواري ورچول دغه نه دي پکار چې والدین او مشران داسې وکړي چې دغه په کم عمرۍ کې د خپل زوی یا د خپل کشر واده وکړي زموږ اسلام هم دا وایي چې مخکې یعنې په وخت باندې واده پکار دی هلک لا خو دومره په وخت باندې هم نه چې هغه په څه باندې پوهېږي نه هغه دغه برداشت کولی نه شي زموږ اسلام کې دا هم دی چې دغه ښځې نان نفقه د دغه ښځې چې څومره ضروریات دي هغه به هم پوره کوي زموږ په اسلام کې دا هم دی نو پکار ده چې دغه خبرو ته هم موږ سوچ کوو چې دغه ماشوم به د دې نه پس څه کوي د دغه ماشومتوب هم غرق شو د دغه ماشومتوب هم ختم شو په ده باندې یو لوی ذمهواري د واده راغله او د واده دغه ذمهواري دا ډېره زیاته غټه وي او د دې نه پس به بیا دغه احساس وي چې ما سره دغه مور او پلار او دغه مشرانو چې دی دغه ما سره زیاتی کړی بهرحال دغه زما سوچ دی زما خیال دی چې په دومره کم عمرۍ کې په دومره ماشومتوب کې دغه هلک له واده نه کول پکار چې لږ ټایم شوی وی دا وخت رسېدلی وی نو بیا که واده دله شوی وی نو په هغې کې هېڅ حرج نشته دی مخکې واده کول وختي واده کول پکار دي خو دومره د وخته نه دومره په ماشومتوب کې نه چې په هغه باندې دغه داسې وشي چې یو غټ ذمهواري په ده باندې راشي او بیا هغه دا ترسره کولی نه شي نو بیا به د جینۍ کور هم خفه وي جینۍ به هم خفه وي او دغه هلک به هم بیا خفه وي هغه به هم بیا پریشانه وي نو تاسو د دې په حواله څه وایي دغه یو مذاق په خندا په دغه باندې ډېر زیات شیر کېږي خو زما په خیال باندې دغه چې کوم هلک دی نو دې ټایم کې دله په دې ماشومتوب کې واده نو کول پکار تاسو څه رایه ده په کمنټ کې ضرور ووایئ